الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ډیرو معززو سامعینو حاضرینو مشرانو همزولو محبینو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله. محترمو حاضرینو، نن د اسلامی د یو عظیم میاشتې چې هغې ته رمضان کریم ویل کېږي د هغې اختتام وشو. الہ العالمین خالق کائنات د زمونږ او د ستاسو جمله عبادات، ریاضات، اطاعات، د معتکفینو اعتکاف، قرآن خوانو د قرآن کریم تلاوت، صدقه کوونکو صدقات و خیرات چې څومره عبادات د امت محمدی صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت کې کړي دي، رب لا یزال د زمونږ او ستاسو ټول قبول او منظور کا. رمضان کریم مبارک میاشت ته تېره شوه. نن یو عظیم ورځ ده چې دغه ورځې ته په دین اسلام کې ویل کېږي عید الفطر. دا د خوشحالی ورځ ده. د رب لا یزال خالق کائنات د طرفنا مسلمانانو د پاره، اهل ایمان او اهل اسلام د پاره د الله د طرفنا یو تحفه ده، یو انعام دی چې په دې ورځ باندې زمونږ او ستاسو د خوشحالی اظهار وکړو. دا ورځ د عید الفطر ډیر په اطمینان باندې او په سکون باندې او په خوشحالی باندې مونږ او تاسو تیر کړو. رب لا یزال دا چې د دغه ورځې کوم خیر او برکت دی په احادیثو کې رب لا یزال دغه ورځې خیر او برکت مونږ تاسو سره شامل حال کا.
محترمو دا یو عظیم ورځ ده. عام طور باندې چې کله یو مزدور مزدوری وکا نو هغه ته په آخر کې د خپل مزدورۍ مطابق اجرت ملاوږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په حدیثو کې یو حدیث مبارک د یغار طبيعه بیانوما ډېر انتهایی د خیر او د برکت والا حدیث دی. نو دا کومه چې نن ورځ دا د عید الفطر دام د زمونږ او د ستاسو د هغې اجرت او د مزدورۍ ورځ ده چې خدای پاک جل جلاله به په دغه مخ کې تیره شوه میاشت کې چې مونږ او تاسو کومې روجې نیولې دي عبادات او اطاعات هم کړي دي رب لا یزال په دغه نن ورځ باندې امت مسلمه اغلبا اجرت ورکوي مزدوری به ول ورکوي او په دې باندې ارته صاحبانو دا حدیث وایما او دا حدیث امام بیهقی په خپل کتاب بیهقی شریف کې روایت کړی دی. راوی دی حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. دا حدیث مبارک واوري. انس ابن مالک فرمائی رضی اللہ عنہ اوگد حدیث دی زاغمین الفاظ ستاسو پوڑان دی بیانوما ویچی کل چه دا عید الفطر ورد شی دا وارد اختر دا کوم چه وس شروشوا دا وارد اختر ورد شی ویچ خدای پاک جل جلاله پټولو لارو کې پټولو زینو کې خدای پاک جل جلاله پزمکه باندې خپل فرشتي خورې کا مختلف زینو کې ادري رب لا یزال خالق کائنات جل جلاله ویچ غور تو فرمای خپل فرشتو تا تپوس ترکا چتاسو بلکہ حدیث کی الفاظ داسی دی چ رب لا یزال دو حضور مبارک پا امت باندے فخر کا فخرن اللہ تعالی دغی فرشتو توائی چ دا او گو رئی کنا دا خلق دا پیغمبر علیہ السلام امت عیدگاتا دا عید الفطر منستروان دے او زما حکم تعمیل یو اکا یو میاشت یا روجی اونی وی او دا زما حکمو تاسو وی چه انسان دا بنا فرمانی میں پیدا کوا فساد بکا وی نبتوی او چه چرت لانجئی پزمک باندے پاغی کے بدے مبتلائی مارتوی چه زی پیدا کوم انسان زکا واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون اللہ تعالی خپوئی کی فرشتو تاسو نہ پوئے گئی. اللہ ورطا فرمائی فخرن اگورا یو میاشت زما دا رمضان کریم دا میاشت دا روجو دا نیولو حکم اغای سر تا ارساو نن جماعتونو تا عیدگاہ تا دا عید الفطر منز دا پارا روان دی. فرشتو تا خدای پاک او فرمائی تاسو او آئے چی دوی لذت سو ورکڑما سو لور کړم فرشتو توائی. فرشتی نبی علیہ السلام فرمائی رب لا یزال په حضور کې دا عرضو کا چې خدای پاک نور خو مونږ ته د اجر او د بدلی پته نشتا خدام دستا په دربار اقدس کې سوال دی چې دغه خلق له چې اجر ورکی نو اجر پورا اجر ول ورکړه زکه چې مونږم کتلی دي مونږم لیدلی دي چې یو میاشت استا د رضا د پاره روزي ونیوي او نن دغه جمعتونو عیدګاله د عید الفطر منځ د پاره رااله اجر ورکړه خو اجر پورا اجر ول ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې فرمایي چې کله دا خبره د فرشتو رب لا یزال واوري خدای پاک جل جلاله پخپل جلال او پخپل عزت باندې په حدیث کې
قسم خوړلی دی چې الله ورته فرمایي چې وعزتي وجلالي ای زما فرشتو زما د قسمی په خپل عزت باندې او زما د قسمی په خپل جلال باندې زما د قسمی په خپل اوچت شان باندې څلور قسمونه الله خوړلي دي او زما د قسمی په خپل کرم او مهرباني باندې چې نن دغه مسلمانان په عیدګاه کې او په مساجدو کې ما نکم سوال او کا رب لا یزال فرمای زباغه خامخ قبلوم چې ما نڅ او غاړي زبې خامخ قبلوم زبې خامخ ور کوم څلور قسمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای رب لا یزال په دغه حدیث کې خوړلې دي څلور قسمونه چې مانا هر قسمه دعا وکا مانا هر قسمه د شریعت مطابق څه وغاړي زبیا نن ورکوم زبیا دعا قبلوم او بیا غټه خبره شاید په دغه حدیث کې غټه خبره دادا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مخ کې بده حدیث کې و فرمایل چې اے فرشتو تاسو ټول گواه اوسئ گواهان زمونږ او ستاسو په بخشش باندې گواهان د زمونږ او ستاسو په مغفرت باندې دا د الله جل جلاله ذات نه علاوه دا ټولي فرشتي دي چې خدای پاک جل جلاله ورته فرمایي دویم لمبر کې چې ما خو دا قسم خوړ چې نن چې ما نه څه غواړي زبې ولور کوم هر قسمه دعا غواړي خور سره اے فرشتو تاسو په دې باندې گواه اوسئ الله ورته فرمایي چې نن دا خلق د مساجدونه او د عید گاگانونه دا خلق په داسې حال کې واپس کور ته ځي اے فرشتو تاسو گواه اوسئ چې ما به ټولو ته بخښنه او مغفرت کړی ټولو ته قسم خوړلی دی الله جل جلاله په دې باندې چې تاسو به په داسې حال کې کور ته واپس کږئ الله فرمایي چې ما بارته بخښنه کړي ما بارته مغفرت کړی ما ودستاسو دو گناہونو تا بخشش کړی کتاسو صغائر دی کتاسو کبائر دی رب لا یزال خالق کائنات په دغه عظیم ورځ باندې په دغه لوی ورځ باندې چې عید الفطر دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د امت لپاره یو لوی تحفه او انعام دی چې زمونږ او تاسو ته د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په توفیل باندې او داغه مبارک په وسیله باندې مونږ او تاسو ته ملاوږي دا ټول کرم او دا ټول خاطر دا د حضرت رسول الله دی صلی الله علیه و آله وسلم نو یقیني خبره ده ځکه دا یاد لره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امت مرحومه دی زما امت مغفوره دی زما امت داسې امت دی چې رب لا یزال په هغې باندې کله نا کله خامخا رحم کا کله نا کله خامخا ورته مغفرت کوي په ځمکه باندې په داسې حال کې نه پرېږدي چې د ګناهونو ډکي او په هغه باندې الله جل جلاله خپل مغفرت اونکا یا په ځمکه باندې داسې نه پرېږدي چې الله ورته په هر ټیم باندې غوسه او خپل رحم او کرم الله جل جلاله په اونکا نه نبی علیہ السلام فرمای زما امت مرحومه امت دی زما امت مغفوره امت دی خامخا خدای پاک جل جلاله څنګه بانور ته جوړه کا یا رمضان کریم میاشت پراولی یا بل داسې څه بانور ته جوړه کا چې خدای پاک جل جلاله یا د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په خاطر باندې وبخي او بخنه او مغفرت ورته وکا خدا یاد لري دا خبر هر سره په ذهن کې واچوي یو ډیر لوی تابعی دی تابعی هغه انسان طویل کیږي چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی سره ملاقات شوی وهب ابن منبه دا یې نوم دی مشهور تابعی دی سیدنا وهب بن منبه هغه څه فرمایي هغه فرمایي وی چې کله چې
د عید الفطر په ورځ باندې دا کومه چې نن ورځ ده وی چې خدای پاک جل جلاله چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک امت وبخي مغفرت ورته وکا بخنه ورته وکا مغفور او مرحوم شي وی چې دغه مشر چې کوم شیطان دی چې هغه ته ابلیس ویل کېږي ابلیس په نوم باندې دا مشر شیطان دی وی چې دا ځان سره دا ټول شیطانان وی دا ځان سره راجمع کا ټول دغه چې څومره گروپ یې دی او دغه مشر ابلیس چې کوم شیطان دی د په قیادت کې دا ټول اولاړي او وی چې دا خپل ځانونه وਹੀ جړاګانې او فریاد کا او وهب ابن منبه فرمای وی چې بیا خاورې راوخلی او وی چې په دغه خپل سرونو باندې دغه خاورې اچي یو پریشان حال کی یو مصیبت او تکلیف کی آهو بوکاو فریاد کی دغه ټول او وی چې دا غټ شیطان ابلیس دا आवाजونه کا چې خدای پاکا زما خدا انسانان د پیغمبر علی السلام امت ټول کال خطا کړیو ټول کالما گناهونو کې مبتلا کړیو صغائر یو کبائر یو او لاندې شیطانانو توی چې دا ابلیس لګیږي جنن تاسو وکړه عیدګاه او د مساجدو نه په داسې حال کې واپس شو چې رب لا یزال ورته ټول گناهونه معاف کړه چې فریاد کپاغه باندې خپل ځان وای او چې په سر باندې خاورې اچي چې لاړ خدای پاک جل جلاله او بخله لاړ الله ورته مغفرت وکړه الله ورته بخنه وکړه ګناهونه ورته معاف کړه وی چې بیا دا غي نه پس چونکه د شیطان فطرت خبيث دی او دا فطرت د هغه نافرمانی په بنیاد باندې جوړ دی هغه نافرمانی او بل انسانم نافرمانی کې مبتلا کول دا هغه عادت دی وی چې بیا په اخر کې د خپل وړو شیطانان چې کوم دي چې د یې تشکیل کوي او مختلفو علاقو ته لګي وی چې بیا هغه ته وایي بیا چې تکړه شي رمضان کریم خلاړ الله خو وبخل گناهونه خو ورته معاف کړه خو بیا تکړه شي نن وخله تر بل رمضان کریم پورې چې چرته گناهونه بیا یا گناهونو کې مبتلا کړي دا الله لعب دا زمونږ استادو د کھیل کود چې کوم د اشیاء دي دا ورته خسته کړي منځونه تر قضا کړي نافرمانیو کې مبتلا کړي په داسې کارونو کې اخته کړي نعوذ بالله چې رب لا یزال بیرته ورته په غصه باندې شي رب لا یزال تر واپس ناراضه او خفه کړي دا په دغه ورځ باندې چې کله زما او تا ته بخنه وشي الله مو معاف کا نو ابلیس خپل دغه لشکر ته چې کوم اول بیان کا هغه بیان دا ورته کا چې بیا یا نافرمانیو کې مبتلا کړي گناهونه په وکړي نو ځکه سیدنا وهب ابن منبه فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امت ته چې خدا را ډیر احتیاط کړي خدای پاک جل جلاله ورته بخنه وکړه خدای پاک مغفور او مرحوم کړي او دا د ستاسو د اغه رمضان کریم د روزو یو اجر دی دا د اغه مزدوری دا د اغه اجرت دی چې الله جل جلاله دغه اعلان په دغه ورځ باندې ارتو چې ما ټول وبخلې د ټول ګناهونه ختم کړه نو تاسو لم پکار دی چې له لعب کې خپل ځان مبتلا نکړي لګ احتیاط پکار دی چې زما استاد بس امنن رزنا نافرمانه شروع شي منځونو کې کوتاهی او داسې په کېل کود کې ما وتا خپل ځان مبتلا کړو او داسې نور نافرمانه او ګناهونه په کار د چې ما وتا ته د شیطان دغه چې کوم د لاندې چې کوم واړه شیطانان دي هغه ته کوم تبلیغ کړی دی او کوم حکم یې ورته کړی دی په کار د چې ما وتا ته دا یادي چې دوی میشن بیا دا شروع شو چې ما استاد په نافرمانیو کې مبتلا کا نو په کار د چې دا خبره ما وتا ته یادي ګوري څنګه چې رمضان کریم کې رب لا یزال د زما استاد رب دی التماوتا څنا څه عبادت کړه
زما او تا ذکر و اذکار قرآن کریم تلاوت اعتکاف کې ناستا الحمدللہ ما استانه منزونه پاغه کې ندی قضا بلکې جمع ما او تا نه پاغه کې نه قضا دا سه نه چې رب لا یزال صرف پر رمضان کریم کې د زما او ستا رب دی او رب لا یزال صرف پر رمضان کریم کې چې کوم دی نو اغا مستحق العباده د عبادت مستحق وینا رب لا یزال د زما او ستا غوند کال رب دی او د غوند کال د عبادت مستحق دی پکار دا چې څنګه زما او ستا بچولا پر رمضان کریم کې پلاس کې تسبیح او پلاس کې قرآن کریم او پلاس کې جای نماز ما او تا ول ورکړایو خپل بچولا ځان سره بم جمعات لبوتله ځان سره بم په جماعت کې شامل اول څنګه چې ما او ستا بچو باندې د عبادت نگرانی پر رمضان کریم کې کړه دا پکار د چې مونږ او تاسو یو لسمیاشتې او ما غزه د خپل عبادتو اهتمام وکړو اس قسم کو تاہی ما او تا نرانشی نہ په جمع کې نہ په منځونو کې نہ په قران کریم مبارک تلاوت کې زکه دا جمع یا منځونه یا د قران کریم تلاوت یا ذکر او اذکار دا صرف رمضان کریم سره خاص نه دی دا زبار بار تاسو تیاما چې دا د غوند کال عبادت دي رب لا یزال طول عمر د عبادت مستحق دی څنګه موږ چې التا او تاسو ته یا اخر کې یا خبر ارته کوم غوري زمونږ او تاسو با عبادت سے عبادتي د ریا او د کمزوري او د غینه ډک خطاکار سیاکار خلک یو خو اس بیام یو خبر ارته کوم د زمونږ او تاسو پر رمضان کریم کې د کور ماحول لګ بدل شي یعنی زنانه او ماشومان هم پاګه کې قران کریم را وخلی څوک یو ختم او څوک دوه ختمونه او مونږ او تاسو لګ جمع سره لګ محبت پیدا شي او څوک چې مونږ نه کنو پر رمضان کریم کې اغوم لګ مون سره لګن پیدا شي او تسبیح او ذکر او اذکار په ذهن کې دا خبره ارچول غواړم چې ګور زمونږ او تاسو پر رمضان کریم کې د عبادت او اهتمام کوو څومره خیر او برکت ګورا زما او ستا په درستخان او زما او ستا په رزق کې څومره 20 یار شیان زما او ستا په افطاری ټیم کې په درستخان باندې موجودي او په سحری ټیم کې په درستخان باندې موجودي څومره زما او ستا ګورې دا خدای پاک جل جلاله د عبادت او هغه خیر او برکت ما او تا توخی چې څومره خیر او برکت دی پکې صرف اور صرف یو میاشت موتا اهتمام او کڅنا څه د عبادتو لکه خدای پاک تم استغفار وی او لګي توبیم وی استیو لکه خیرات صدقه موکړه وغیرہ وغیرہ په یو میاشت کې زما او ستا پر رزق کې الله جل جلاله څومره خیر او برکت پیدا کړي دا ګوره او بیا چې کله رمضان کریم تیر شي نو زما او ستا په عبادتو کې یو شی کمږي اول په منځ کې کوتاهی راشي بیا په جمع کې کوتاهی راشي الله دې پکې مرا ولی بیا په قران کریم تلاوت کې کوتاهی راشي تاسو بیا وګورئ چې پر رزق کې چې کوم خیر او برکت رب لا یزال پر رمضان کریم کې زما استاد پیدا کړی په یو لسو میاشتو نورو کې بیا خیر او برکت نه دا خو تاسو په وړاندې را دا خو تاسو په تجربه نه لاندې ثابته خبره ده چې زمونږ استادو هغه خوراک او اسکاک د افطار او د سحری بیا مونږ ونه لیدو وجه چې زما استاد په عبادتو کې او په اطاعتو کې فرق راشي پاګه کې کمزوري دا یاد در علما فرمایي چې کوم روټین د ستا پر رمضان کریم کې وو ستا د کور کوم روټین پر رمضان کریم کې وو دغه روټین ستا غون کال برقرار اوساته په همدغه طریقه باندې الله جل جلاله رضا د پاره چې کوم خیر او برکت رب لا یزال انسان لا پر رمضان کریم کې ورګي هغه خیر او برکت رب لا یزال دغه انسان لا په غون کال کې الله جل جلاله ورګي زمونږ او تاسو خو صرف د رمضان کریم مسلمانان ځانونو نه جوړ کړی دي نو دی وجنا دا مطلب هرگز نه دی چې رمضان کریم تیر شو نو زما استاد عبادت او هغه دروازه با نور بند شي او بلہ العب کې بما وتا مبتلا یونا کوشش بندای چې کوم زما استاد معمول دی پر رمضان کریم کې ان شاء الله تعالی هغه برقرار ساتو او په اخر کې دا یو حدیث ارتوایم کنز العمال شریف دا حدیث دی او دا هغه خلکو د پاروایم چې کوم خلکو
د خپل کلی وطن فقرا غربا مساکین مستحقین چې زمونږ استاد سره په اختر دغه خوشحالو کې د خپل د مالی قلت د وجنا د مالی کمی د وجنا مونږ او تاسو سره په اختر خوشالیو کې نشي شاملېدای چې اوغي مونږ او تاسو سره شامل شي. نو دا حدیث مبارک ارتوایما چې کوم خلکو صدقه فطر سرسیا وسدا چې کوم د اختر سبي راغی مونږ او په تاسو باندې واجب شوا. نو صدقه فطر په کولا او طبیعت باندې ادا کړئ، لسل روپۍ پکې زیات ادا کړئ چې کوم مستحقین دي غربا دي فقرا دي هغه خلکو ته ادا کړئ چې هغه خلکم نن دغه اختر په خوشحالیو کې ما او تاسو سره چې پاغي کې شریک شي. کنز العمال حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم یو انسان صدقه فطر چې هغه ته مونږ او تاسو سرسایا یو هغه یې نی ادا کړي، حضور مبارک فرمایي د هغه انسان روزه مقام مقبولیت ته الله نه رسي، هغه ته نه رسي نیمګړي. نو دی وجنا علما فرمایي چې زما او دستا صدقه فطر غربا او فقرا او مساکین او مستحقین له ورکول دا د زما او دستا د روزو د مقبولیت ګارنټي ده چې ما او تاسو صدقه فطر ادا کړه په کولاو طبیعت باندې ادا کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دستا رمضان کریم روزه مقام مقبولیت تا رب لا یزال خام خرسي او زما اوستا په روزو کې چې کومه کوتاهی کومه کمزوري کوم داسې خلاف اولا یو کار راغلی خدای پاک جل جلاله یا هغه د پارم کفاره هغه د پارم الله تعالی کفاره کا هغه کوتاهی کمزوري الله جل جلاله زمون او تاسو په ختمي. او بل دا یاد لرئ چې په دغه ورځ باندې داسې په کلی وطن کې یا په محله کې یو کس وی نه او هغه غریب دی د نن د ورځې چې کوم اهتمام دی یا چي دی یا داسې بل شي د خلکو رواج دی نن په ورځ باندې خلک تیاری غریب مسکین فقیر انسان د ولید د کلی د محله لاس نیونه سا او بیٹک کې ځان سره په عزت باندې کېنوا په عزت ول ور کړه ځان سره کېنوا چې هغه خوشحال شي په دې باندې ستا سره چې څه خوراکي چسکا کی چي وغیرہ هغه یو کپ هغه باندې موسکا. خدای پاک جل جلاله په دې باندې انسان لډیر اجر ورکي. ابو سعید خدری فرمای رضی الله عنه چې کوم یو انسان د عید الفطر په ورځ باندې یو انسان ځان سره ملمک په یو انسان باندې څنګه چې غریبي مستحقي او لیارونه انسان او ځان سره کېناوه رب لا یزال باندې دا خبره لازم ده چې دا انسان غاړه به اور د جهنم نه آزادی. نبی علیہ السلام فرمایي او که چرته چا دوا کسان عید الفطر په ورځ باندې ماړه کړه هغه له څور کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د لپاره پنامه اعمال کې اولی کلش براءت من الشرک و براءت من النفاق. دا انسان د شرک نم پاک دی او دا انسان د نفاق نم پاک دی. الله فرمایي او چې کوم یو انسان درې کسان عید الفطر په ورځ باندې ځان سره کېنول او ماړه کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابو سعید خدری حدیث دی چې دغه انسان د پر رب لا یزال د طرف نه جنت واجب شو الله د طرف نه. نو دی وجنا دا لیارونی خلقم ځان سره کېنوي د محلي خلق د خپل کوڅې خلق ځکه اسلام دا ډیر خسته دین دی، دا د محبت او د الفت دین دی، دا د بایچاره د هغه دین دی، دا د فقرا او غربا سره د خصلوک دین دی. دا ټول خلق ځان سره په خپل خوشحالي کې د خپل وس مطابق یو ځای کړي. رب لا یزال د زمونږ استادو جمله عبادت قبول او منظور کا. الله تعالی د زمونږ استادو د غزاینه په داسې حال کې واپس کا چې مونږ او تاسو بخل شوي یو، مونږ او تاسو مغفور یو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو کرتی پر رسول الله باندې درود پاک وای.